السلام علیکم ملګرو. د ایران تیل کچري عالمی منډۍ ته راغل نو د ډیرو ملکونو قسمت په بدل شي او عرب ملکونه چې کوم دی غي بخوار شي، ځکه دا وخت په عالمی منډۍ کې چې کوم تیل خرڅيږي هغه زیات د عرب ملکونو دي او د ایران چې کوم تیل دی په ایران باندې پابندیاں لګیدلې دي. نو اوس هغه پابندیاں ایران کوشش کوي چې دغه پابندیاں ځان نه ختم کړي او امریکای نه هم د دې خبرې مطالبات کړي چې موږ نه بټوله پابندیاں ختمه علاوه متاثر روغه کو. نو هغه پابندیاں اوس د ایران نه پکې ډېرې ختمېدو واله هم دي چې هغه کې کچري د تیلو د پابندۍ د ختم شو او د ایران تیل عالمی منډۍ ته راغل. دا وخت د ایران تیل چې کوم دی هغه په سمګلینګ باندې په 2 نمبر طریقو باندې مختلف ملکونو کې مطلب ترانسفر کېږي. انډیا ولم ته په سمګلینګ او په 2 نمبر طریقه خلی پاکستان اخلي نه خلی هغه تاسو لا لړی په تشتره چاینا ته هم خو کولیام چاینا خو ته خو کولیام خو د دنیا تیل غشتلی دي. نو اوس کچره د ایران تیل عالمی منډۍ تراغل نو دا په ډیرو ملکونو قسمت بدل کی، د ډیرو ملکونو قسمت په خوار کې او د ډیرو ملکونو قسمت په خکی چې پکې زیاته خطر عرب ملکونو ته د خلیج ملکونو ته چې د خلیجي څومره هم ملکونه دي ایته به یو غټه دچکا ملو شي. ټرمپ هم ویلي دي چې موږ په ایران کې انویسټمنټ کوو. د ټرمپ دا بیان چې کوم دی دا هم د بیان هم عرب ملکونو ته یو هډک جوړ کړی دی. کچري ټرمپ د ایران نه پابندیاں ختم کړي او د ایران تیل عالمی منډۍ ته لاړل نو بیا به تیلم سیوا شي او چې یو شی سیوا شي دغه قیمت هم کم شي. دا وخت ایران کچري په سمګلینګ او په 2 نمبر طریقه په مختلف ملکونو باندې خپل تیل خرڅي نو ښکارا خبره ده چې یو شی په 2 نمبر طریقه باندې خرڅيږي هغه به ارزان وي، هغه کې به خامخا سمګلینګ به یې کې به قانوني کاروایی نه وي، هغه به ارزان وي. نو ایران له پکې فائدہ نه وي. نو چې کله د ایران تیل عالمی منډۍ ته لاړ شو نو هغه به سمګلینګ دا تیل چې کوم دی بند کی ای به انډیا ته وای، پاکستان ته وای، بنگلاديش ته وای، خوا کې گاونډي ملکونو ته وای چې بس زموږ تیل عالمی منډۍ کې دي الته نه خلک د سمګلینګ د 2 نمبر طریقو ضرورت نشته دی. زئی عالمی منډۍ کې زموږ تیل اخلي الته د ایران تیل خرڅېدو کې د ایران بغټه فائدہ وي. بل تاسو لموي چې یو خو به عرب ملکونه د سره خوار شي، یو هغه کاروباري حضرات چې کم په 2 نمبر طریقه باندې په سمګلینګ باندې د ایران تیل چې کم دی مختلف ملکونو لور کوي نو هغه به هم د سره خوار شي. کچري په ایران نه د سانکشنز ختم شو، ایران نه د پابندي ختم شو نو هغه ملکونه به هم ځان سره خوار کی او ایران چې کم سمګل والا کاته کوي نو هغه بیا مکمل ختم کی چې کله د ایران تیل عالمی منډۍ کې اویلیبل شي نو ایران ته ډېره غټه فائدہ وي. نو د ایران تیل ک عالمی منډۍ ته راغلل نو یو خو د ملکونو به دا فائدہ شي چې تیل به نور هم ارزان ملاويږي، د پټرولو قیمت په نور هم راوغورځيږي، د پټرولو د ډیزلو د موبلیلو د دې ټولو قیمتونه به نور هم راوغورځيږي او ورسره به لکه دا خو د عوامو فائدہ ده، د ملکونو فائدہ ده. خو چې کم عرب ملکونه دی له پکې نقصان دار چې د غي د تیلو ډیماند چې کم دی هغه به کم شي. جی نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ سو دی حواله سره تاسو سره د خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.